اول اشکار شنزاری وګورا اشکار شنزاری وګورا وخمازی ګرد مدینه وګورا وخمازی ګرد مدینه وګورا. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی د خپل ورونو نه جدا شوی دی او په حصه کې ورته 3 لک روپۍ رسېدلي، خو 1 لک روپۍ ورور سره باندې دي او 2 لک روپۍ په چا دا خو د دي نو صرف دوه په جیب کې نه دي. د 3 لک روپو مالک دی، په د قرباني شته قرباني به کوي. چې پیسې ورسره نه وي دا ورسره دي، خو د دې داسې مثال صندوق کې ښودلي په چا چې قرض دي قرض والا به ورکوي او ورور سره باندې نو مطلب دی چې په ورور یې قرض دي نو باقاعده قرباني پې کېږي، قرباني به چې کوم دی نو کوي. دا ملګری وایي چې یو تپوس یې کړی چې بار ملکونو والا قرباني هلته کوي که دلته کوي، دواړو کې کولی شي، که هلته کوي هلته هم کولی شي او که دلته کې چاته سوال جوابو کې څوک وکیل جوړ کړي خپل رور وغیرہ دلته هم کولی شي، سب فرق پکې نه پرېوځي. د قرباني د ساری عمر برابر دی، غاښونه برابر نه دي په دې او کېږي پې. اصل کې د قربانۍ دپاره 2 کاله د دې میخین څاروي دا ضروري دي چې سخی کټۍ دا دې د 2 کالو وي، یو ورځ دې پکې کم نه وي اگر که ډېر سوره وي، او ګډه بیزه هغه دې د 1 کالي نو دې کې چې یو ورځ کمي قرباني پې نه کېږي. غاښونه شرط نه دي، ځکه غاښونه عام طور باندې څاروی په 3 کاله پس کوي. البته که ستا شک وي چې یاره دا سړی را سره دوکه چېرته ونه کړي نو بیا غاښونه وګوره شک یې وباسه، خو بهرحال غاښونه په 3 کاله کې که ستا پې یقیني چې یاره دا سړی دوکه باز نه دی او دا عمر د ده به 2 د څاروي به 2 کاله برابري نو بیا قربانی په دغه باندې کېږي. خو دې کې ډېر احتیاط کوئ. دا دوکه مسلمان په هغه وخت کې کوي چې کوم وخت کې بل مسلمان ته ضرورت پېښ شي نو بیا ورسره مونږ دوکه کوو. خیال کې مراله زمونږ کوشش دی چې بل مسوي سټ کې مو ووایو، داسې ورسره هم ووایو. سټ کې ځان والی تاوان یې ځان له ورکړی، آخرت یې خپل برباد کړی. سړي میخه اغوستې وه د میخې لکۍ نه وه او د بله لکۍ ور د قصاب نه پسې لکۍ راوړې وه، هغې ورپسې طریقه لګولې وه، په ایل پي به یې لګولې وه، په سټیپلر به یې لګولې وه، په سلوشن ټیپ به یې لګولې وه. میخ یې واغسته او ډاټسن ته یې خېژوله، هغه یو د لکۍ نه ونیو چې لکه لکۍ د سره پاتې شو، میخه ډاټسن ته وکړه. نو دې ته خیال کوئ ځکه چې نیمه لکۍ د څاروي نه قرباني دا خو ټوله نه وه، ټوله لکۍ نه وه. نو دا مسلمانان دي خدای دې معافي وکړي، مونږ ډېر کمزور یو د لږو روپو دپاره دومره غټ چې د آخرت دغه ذمواري دی او ډېرو مسلمانانو په خپل سره الله دې معافي وکړي، دې نه ځان ساتئ ښه.